پاکستان، امریکې، جرمني دا ټول ملکونه را یوځای شول او دوی دا افغانان راغونډ کړل او د جهاد په نوم په لکونو شهیدان کړل او په شهیدان یې نه نو چې کله د دوی ضرورت و خو هغه افغانان چې وو هغه انسانان وو او هغه مجاهدین به یې ورته وي نن د هغه مجاهدینو بچي دي دریم نسل دی در په در خاورې په سر په دې وطن کې ګرځي ولې دی هغې ته په هر یو ملک کې هر یو بچي اور پیدا شي نو هغې له هغې سټیزنشپ ورکړي موږ افغانانو له ولې نه شو ورکړی د هندوستان نه څونه راغلي دي او هغې له موږ سټیزنشپ ورکړی دا خو د هغې په دغه کې راته ورو کې مالګه هم نه ده چې راکړم د افغانستان افغانستان دی باندې چې کوم دي زه د هغې خبره کوم د هغې طرف هغه نه راځي لکه دلته کې نو دا دي چې دوی دلته کې درې پېړۍ یو شو چې دوی دلته پراته دي د سفر ازادي وشي د تجارت ازادي وشي د ویزو ازادي او اساني وشي نو زما سره حالات به ډېر بدل شي خو موږ د ویزو ازادي کوو نه تجارت پرېږدو نه اوس به دا ورته کانداکار ولګوو د یو سره نه ولګه بل سره ټیک شو هغه دوه ملکونو ته ګرځه فیصله د هغې کې زموږ کار نشته خو چې دا کوم خلک دي دي خو د کم از کم دواړه حکومتونه د ویزو دا مسله خو د حل کېدی چې ویزې ورکوي او حکومت پاکستان نه به دا درخواست کوو چې دوی د افغانستان له د تجارت لار ورکړي چې په تجارت په هغه لار باندې